بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو قدم په قدم باندې تکلیفونه دي، خو په دې تکلیف کې چې زمونږ کومې رویې جوړیږي هغه ډېرې زیاتې لکه هغه د نه ویلو دي. نو زه یم که فرض کا دا نور ملګري هم د ریاض احمد حیران دا خبر واورولې چې د کله نه سیلاب راغلی دی، د په مختلف مدونو کې کار وکړو، د خوراکونو هم تقسیم کړل، د اوبه هم تقسیم کړې، د په میډیکل کیمپ کې کېناستو، د خلکو نه خیراتونه هم دوی له وغوښتل، پیسې هم وغوښتې، جامه پیزار یې وغوښتو. خو د زما سره اوس یو د دې کیمرې نه شاته یو خبر وکړه او په هغې باندې زما لږ افسوس راغی. نو چې دی لږ واورو چې دی څه وایي. ریاض صاحب تاسو خپله تجربه زموږ سره شیر کوئ، کیمرې ته به ګورئ. سر ډېره مننه. اول خو ستاسو د اس پی ایس چې څونه دغه دي د هغو ټولو زه ډېره شکریه ادا کوم چې ماشومان راغلي دي ګلالي، او ما وکتل چې ډېر په ایماندارۍ سره یې کار کوو. حالات چې دي دا د انسان پر رویو باندې سر چې دی هغه کله منفي اثرات کوي، کله مثبت چې دی هغه اثرات کوي. کله موږ وګورو آی ډي پیز چې خلک رالل نو د خلکو نه پرده او لکه داسې حیا چې دا هغه کمه شوې وه. اوس دا چې کوم دغه راغی متعلقه ادارې ته چې علاقو ته چې زه رالم نو ځینې خلک زه ګورم که نه ما پکې خودداره خلک هم ولیدل. اول به د خوددارو خلکو خبره وکړم چې بل ورځ ما یو کس ته آواز وکړو، ما له د مټې ملګرو پیسې راکړې وې چې دا چاله ورکوي. نو هغه ته مې آواز وکړو، هغه ویل یاره زمونږ شکر دی ګزاره ده، لکه نغدې پیسې وې زمونږ ګزاره ده دا بل چاله ورکوي. بل تاسو یو پوسټ کړی و هغه هلک دپاره بیا یو ډیلیټ کړو، هغه سره هم ما رابطه وکړو، هغه وایي زمونږ کار شوی دی موږ له مه راکوه. خو ما داسې خلک ولیدل په دې کې چې هغه لکه اوس ما مزدوران له ډوډۍ راغستې ده، هغه دلته را کوم خلک چې کار کوي مزدوران به ورته نه وایو، خو بهرحال دا زموږ یو دغه دی. نو په ما پسې خلک راځي چې دا موږ له راکړه. مین مقصد مې دا دی چې د خلکو نه خودداري چې ده د دې خیراتونو زکاتونو سره د دې کیمپونو سره د خلکو په خوددارۍ باندې به سر ډېر منفي چې دی هغه اثرات زه وینم. نو دا ښه خبره نه ده. الله تعالی دې رحم وکړي. زه هم وینم زه دلته کې راغلی د خپلو ملګرو سره خدمت لوم او د خلکو رویې چې کوم دی نو هغه ورو ورو بدلېږي. الله تعالی دې زموږ په ټولو باندې رحم وکړي. دا د ټولو تکلیف دی، زموږ هم تکلیف دی او چې په چا راغلی په هغوی هم تکلیف دی. خو مین شی خودداري ده، مین شی چې په سر ریسورسز کې دي په دې کې ژوند دی. الله تعالی دې په موږ خپل رحم وکړي. د لوی الله په امان.